بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب البیوع. خجی شروع کی بطور مقدمه د بیع کم تعارف دی غ ذکر کو. اوله مسله دا ده چې مشروعیت د بیع د قرآن نم ثابته ده، احادیث نبویه و نم ثابته ده، صلی الله علیه وسلم، اجماع امت او قیاس هر یو نه ثابته ده. الله جل شانو قرآن کې فرمایي واحل الله البيع وحرم الربا. الله بیع حلال کړی دا او ربا یې حرام کړی دا. او ان شاء الله مقونو به باغه احادیث بیانو چې هغه کې به موږ ته صرف جواز د بیع نه بلکې هغه فضایل د بیع معلوم شي. بل ځکه الله جل شانو فرمایي یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. تاسو خپل منس کې د یو بل مالونه باطلې طریقې سره مخورئ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، مگر دا چې تجارت وي او ستاسو پکې رضا وي. هم دا د بیع تعریف هم دی چې مبادله المال بالمال پر رضا ترازی او رضامندتیا سره وي د دواړه طرفه نه. هم دغه شان احادیثونه بیع ثابته ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابه ته پوښتنه کړي ایو الکسب اطیبو، دا الله رسول کم کسب بهترین او پاک کسب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب کې فرمای عمل الرجل بيده، سړی چې د لاس د خپل لاس مهنت کوي او څکار کوي دا بهترین کسب دی. او به ورپسې فرمای وکل بیع مبرور، بس هر صحیح بیع چې دا بهترین کسب دی او پاک کسب دی. او دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دغه د پر به تجارت کولو د شام سفر هم کړو او د سیرت په کتابونو کې ذکر دي. صحابه د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تجارت دا هم منقول له احادیثو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ، د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ. نو ټول صحابه کټول نه نو اکثر صحابه تجارتونه کړي او پاتې ولا نفسي بیع شرا دا خو هر سړی ته محتاج دي، نو هر صحابي هم کړي. او اجماع علماء نقل کړي لکه علامه ابن نجم رحمه الله چې د صحابه او د ټول امت د بیع په جواز باندې اجماع ده. څوک هم د دې مخالفت نه کوي او عقل هم د دې مقتضی دی چې د ضرورتو د تکمیل لپاره، د ضرورتو د پوره کولو لپاره داسې یو طریقه پکار ده چې هغه د فساد نه، د جنگ جګړو نه خالی وي، پر رضامندتیا سره وي، هغې ته بیع ویلی کېږي. به لغت کې بیع علما فرمایي مبادله المال بالمال ته ویلی کېږي، د مال سره تبادله کول. او به د لغت به اعتبار سره لفظ د بیع علما فرمایي دا د ازدادو نه دی، د ملک نه چې د څه وزي هغې دپاره مې استعمالېږي، موږ ورته بیع وایو. او ملک چې د څه راځي د سمنو په عوض هغې ته هم بیع وایي، نو هغې ته موږ شرا وایو. اصطلاحي تعریف علامه ابن نجم رحمه الله کړی دی هو مبادله المال بالمال بالتراضي، مبادله د مال په مال سره کول چې د دواړو طرفه پکې رضامندتیا وي، او که دواړو طرفه رضامندتیا نه وي، اکراه وي یا د یو طرفه وي، رستو به راشي انشاءالله شرایطو کې دغه بیع بې جایز نه وي. دا خو تعریف د بیع شو، مشروعیت د بیع شو. دریم نمبر رکن د بیع. نو د بیع دوه ارکان دي، یو ایجاب دی او بل قبول دی. اول کلام ته عقد کې چې کوم اول کلام کیږي، که بایع کوي که مشتری کوي، هغه ته ایجاب ویلی کیږي. او دویم کلام که بایع کوي که مشتری کوي، هغه ته قبول ویلی کیږي. نو ایجاب او قبول د بیع ارکان دي. به دا که قولا وي او که فعلا وي. قولا معنا مثلا زید دی هم پتا باندې ما دا کتاب په 1000 روپۍ در خرڅ کو، هغه ما قبول کو، ما ته په 1000 روپۍ شو.
نو دا قولن شو او کله کله فعلن وی غته طاعتی ویلې کیږي او طاعتی ورستو به ان شاء الله موږ راضي صاحب د هدايه فرمای چې درې وړه صورتونه اکا یو نفیس مال وی او که خصیص مال وی غي کی طاعتی جایز ده درې وړه صورتونه معنا ده چې د جانبینو نه طاعتی وی لکه یو سړی بالفرض او تقدیر د یو شریټ معلوم دی نو بس پیسې کی دی او غشې د دکان نه روچت کې لکنن سبا د نسوار چي دي 10 روپۍ ګټي دا نو بس 10 روپۍ کی دی او د غزینا نسوار روالي دا د جانبینو نه طاعتی ده او کله د بای د طرف طاعتی وی دا دویم قسم شو کله د مشتری د طرف بای د طرف دا چې مشتری وته بل 10 روپۍ را کا بای نور څونه وي خو بس لسګون دیوالي مبیا ورکی او کله د مشتری د طرف طاعتی وی بای ورته وي بل 10 روپۍ در خرڅوم مشتری 10 روپۍ ورکی او مبیا روالي نور څونه وي ندی ته ویل کیږي فعلا ایجاب او قبول کول نن سبا زموږ عرف کې دا کوم غټ سټورونه دي خصوصا بار ملکونو کې هغه کې یو بوت غونته کې لګیدل یو ځای جوړ کړي باغې کې با پیسې ورورته نو کوم شي جستا بکار یا درته رولي دا مسل کې به اطاعتي معنی بنا ده به د ایجاب او قبول لپاره خپل شرایط دي باغې کې اول شرط ده چې ایجاب او قبول به خبر رضا او رغبت باندې جبر او اکراه به پکې نه وي دویم شرط به کېدا دی چې قبول به د ایجاب موافق وي نو کچري قبول د ایجاب موافق نشي نو به نه منعقد کیږي او دریم شرط به کېدا دی چې د ایجاب او د قبول مجلس به یو وي هغه حقیقتا یو وي بالمشافهه به کوي او که حکمن وی لکه پټ موبایل باندې کال باندې به کوي غي د حکمی اتحادی مجلس ویل کیږي او څلورم نمبر د ایجاب او قبول په غب شپ کې نه دا به خصي وي ځکه به کې غب شپ نه چلیږي او پنځم نمبر قبول نمخ کې به ایجاب ول رجو نه کړي رسورات ان قریب دا مسله را روانه ده شکل ایجاب کون کې ایجاب وکي او قبول کون کې لا قبول نه کړي نو ایجاب کون کې واپس رجوع کولای شي او پنځم نمبر اشپغم نمبر د قبول نمخ کې مبيع هلاک شوی نه وي او یا به مبيع کې داسې تبدیلی نه راغلي چې داغه سره داغه نوم بدل شي باقاعده یعنی مبيع غشان پاتې نشي شپږ وم شرط ایجاب او قبول به د ماضی الفاظو سره خپل صاحب د هدایم فرمای البته کچری د مضارع الفاظو اول تقرینا لفظیه یا عرفیه موجوده و چې هغه په حال دلالت کو نو په دغه صورت کې به منعقد کیږي به پکې دانه د ضروري چې د ماضی صيغه دي درې بیان وشو یو مشروعیت او دویم نمبر هغه تعریف دریم نمبر رکن بیان او څلورم نمبر د شرایط بیان فقهای کرامو د شرایط مختلف نوعیتونو اعتبار سره تقسیم کړي دي د بيد بارش کم شرایط دي په مختلفو نوع باندې هغه تقسیم کړي دي او به دغه بیان کړي دي تقریبا عام طور باندې څلور نوع ته تقسیم کړي هغه کې اول نمبر شروط الانعقاد ورته ویل کیږي هغه شرایط دي چې هغه سره بیا منعقد کیږي کاغه نه نو به بیا د سره منعقد کیږي نه او دریم نمبر شروط النفاذ دي ان شاء الله خپل د دې بیان کوم او دریم نمبر شروط الصحت او څلورم نمبر شروط اللزوم نو دا څلور قسمه څلور نوعي شرایط دي فقهاو ذکر کړی دي شرایط الانعقاد دا کوم شرایط ته ویل کیږي نو دا شرایط ته ویل کیږي چې د بيع وجود په دې معنی موقوف وي د عقد وجود په دې معنی موقوف وي کچې دا شرایط موجود نشي یادې کې او شرط موجود نشي نو ګویا چې بيع د سره موجود نه ده او به بيع باطل وای ان شاء الله رستو کوم به د انعقاد ولا شرایط بعضی داسي چې هغه د عقدین سره تعلق ساتي
یعنی بای او مشتری سره، او بعضی د نفس عقد سره تعلق ساتي، او بعضی د مبيع سره، بعضی د ثمن سره. نو عاقدین سره چې د کوم شرایط او تعلق دی دا غي ول بیان کوم. باقي کې اول شرط دا دی چې عاقدینو کې بای او مشتری کې با عقل او فهم یعنی شعور به پکې وي. عقل او فهم یعنی دې معنی به ویږي چې بای کې مبيع زما د ملک نوزي بای دا سوچ بلري، او شرا کې به مشتری دا دومره عقل لري چې مبيع زما ملک ترازي او ثمن به می دا ملک نوزي. نو دومره عقل ضروری دی. لہذا که یو ماشوم چې هغه بالکل هیڅ قسمه سمج نه لرلو، عقل فهم نه لرلو یا لیونیو، نو به دا هغه به د سره مناقض کیږي نه. پاتې شول حریت یا اسلام دا شرایط نه دي، نو د غیر مسلم هم د غلام هم بیا مناقض کیږي. دویم شرط د عقیدانو متعلق هغه دا دی چې کم از کم تعداد د عقیدانو بدوي. نو که شری عقید یو د دوړو د طرف بای او د مشتری د طرف وکیلو، یا د یو طرف اصیلو بل طرف وکیلو، یو طرف ولیو بل طرف ته وکیلو، دې صورتونو کې بیان مناقض کیږي. دریم شرط د عقیدانو د پاره غدا دی چې د یو بل کلام به اوري، هغه مشافهتن وي او هغه په کال وغیرہ سری، نو عقیدین به د یو بل کلام اوري. او دویم د عقد او د معاملې متعلق کوم شرایط دي، شرایط انعقاد. هغه کې اول شرط دا دی، د دې لپاره دوه شرط دي. اول دا دی چې قبول به د ایجاب موافق وي، نو که شری قبول د ایجاب مخالف وي نو به بیا د سره مناقض کیږي نه. او دویم شرط د عقد متعلق هغه دا چې ایجاب او قبول به د ماضی الفاظو سره او یا بداسي مضارع الفاظ وی چلته به عرفي لفظي او یا عرفي قرینه موجوده وي چا په حال باندې دلالت کوي. او بدلین یعنی د مبيع او د ثمن متعلق کوم شرایط انعقاد دي، دا تقریبا 15 دي. په دې کې اول شرط مبيع به موجود وي، ځکه که شری مبيع موجود نه نو بس به بیا باطل وي. دی به ان شاء الله رسو بیان کوم. دریم شرط دا دی چې مبيع به مال وي، ثمن به مال وي. مال چاته ویل کیږي؟ علامه شمی فرمایي کوم شي ته چې د خلکو میلان کیږي هغه ته مال ویل کیږي. به مال یو متقوم وي یو غیر متقوم وي. متقوم هغه مال ته ویل کیږي، او به متقوم په دوه قسمه معنی دي. متقوم خپل معنی د قیمتي، یو متقومی عرفی دی یو متقومی شرعی دی. متقومی عرفی معنی داسې شی به مبيع او ثمن چاغینه به فایده خستل کیږي عرفن، او متقومی شرعی معنی چې مبيع او ثمن به داسې شی وي چې شریعت بم د دینه د پیدا خستلو اجازه ورکړي. عام طور فقها د دوړو نه لن تعبیر کوي، تقومی عرفی او شرعی نه لن تعبیر داسې کوي چې مال متقوم هغه مال ته ویل کیږي چې دا هغه نه جایز فایده خستل دا ممکن وي. فایده خستل ممکن وي، دا عرفي تقوم شو جایز وي، نه دا شرعي شو. برحال مبيع او ثمن به معلوم وي او متقوم به وي. او دریم شرط د بدلینو د پاره کچري اچھا جی دریم شرط بای با ځان د پاره شي خرڅي، یعنی خپل شی به خرڅي به او یا با پردي خپل چا به وکیل جوړ کړي. به د سره ووري د بدلین والا کوم شرایط دیږي کې اول شرط دی چې مبيع به موجوده سي شو. دویم شرط دی چې مبيع او ثمن به مال وي، دا دویم شرط شو. او دریم شرط دی چې مبيع به مال متقوم وي، دا ځان له شرط شو. اوس درې شو. او څلورم شرط دی کچری بای ځان له خرڅي نو دا به مالک وي. او پنځم شرط پکې دا دی چې بای په مبيع په حواله کولو باندې قدرت وي، مقدور التسلیم وي. به ور بس شرایط نفاذ
د شرایط نفاذ نه هغه شرایط مراد دي چې په هغه شرایطو باندې د عقد نفاذ موقوف وي، یعنی انعقاد شوی خو نافذ نه. نو که دغه شرایط ټول موجود شي د انعقاد سره سره منافذ هم وي، او که یو شرط هم پکې مفقود وي نه وي، نو بیا منعقد البته موقوفه به نافذه به نه وي. په هغې کې اول شرط دا دی چې بایع به د مبیع مالک وي، او یا به مالک نه وي خو ولی به یا به قاضي یا به د مالک د طرف وکیلی. نو دې صورتونو کې به بیا نافذ وي. نو که نه مالکو نه ولیو نه قاضیو نه د چا وکیلو، بیا ورته فضولي ویل کېږي. دا وخت کې بیا موقوف وي، موږ وایو که نه بیا د فضولي دا موقوف وي په اجازت د مالک باندې. او دویم شرط پکې دا دی چې د مبیع سره به د بایع نه علاوه د بل چا حق نه متعلق، لکه شی مرهونه دې سره د راهن نه علاوه د مرتهن حق متعلق وي، لہذا کراهین خرڅی نشي. دغه شان چاله د گاړې مثلا یا کور دی په کری باندې ور کړی دی، نو دغه کور گاړې که څوک خرڅی نشي خرڅولی، ځکه حق د مستاجر څوک چې په کری اوسیږي پکې کم گاړې چې چا سره په کری دی د هغه حق ور سره متعلق دی. نو دا دوه شرایط دا د نفاذ والا شرایطو. او دریم قسم هغه شرایط دي چې هغې ته د صحت والا شرایط وي. شرایط صحت نه هغه شرایط مراد دي چې د بیع صحت په هغې باندې موقوف وي. که چېرې هغې کې یو شرط فوت شي نو بیع به بیا فاسد وي. او بیا دا شرایط ځینې د بعضو بیعو سره خاص وي او ځینې عمومي شرایط دي هرې بیع سره تعلق دی. نو شروع کې چې کوم شرایط د انعقاد تیر شو هغه ټول شرایط د صحت هم دی. هغې کې که یو شرط هم فوت شي نو بیع به صحیح نه وي. د هغې نه علاوه څه مزید شرایط دي عمومي. په هغې کې اول دا چې بیع به څه خاص مودې دپاره نه وي. مثلا بیع مشتري ته وایي مبیع در خرڅومه یو هفتې دپاره یا رمضانه پورې یا مثلا کال دپاره در خرڅومه، داسې به نه وي. دا یو شرط شو. او دویم شرط او دریم په شریکه معنی چې مبیع او ثمن به دواړه معلوم او متعین وي. یعنی مبیع کې یا په ثمنو کې به داسې جهالت نه وي چې هغه مفضي للمنازعه جوړیږي او جګړه د دغه جهالت نه جوړیږي. نو دا دویم او دریم په شریکه شو. نو که داسې موږ وایو چې دویم شرط دا دی چې مبیع به معلوم او متعین وي، او دریم شرط دا دی چې ثمن به معلوم او متعین وي، نو دا هم صحیح ده. بهرحال څلورم شرط په صلب عقد کې، یعنی عین عقد کې د عقد کم ارکان دي په هغې کې به شرط فاسد نه لګېدلی. شرط فاسد مطلب داسې شرط چې هغې کې دوکه وي، یا داسې شرط چې هغه شرعاً ممنوع او ناجایز وي، یا داسې شرط چې هغه د مقتضای عقد خلاف وي، بایع ته پکې فایده وي، مشتري ته پکې فایده وي، یا مبیع اهل استحقاق وي هغې ته پکې فایده وي. دا انشاءالله وروستو به د خیره سره یو ځای کې د دې بیان کوو شرط په بیع فاسده کې چې کله د فساد وجوهات بیانو هغې کې یوه وجه د فساد هغه شرط فاسد دی. انشاءالله هلته به پوره بیان به راځي چې کم شرط سره بیع فاسدېږي او هغه شرط فاسد دی، او کم شرط داسې دی چې هغې سره بیع نه فاسدېږي. بیع او شرط دواړه صحیح دي، او کله بیع صحیح وي او شرط د خپله فاسد وي نو انشاءالله هلته به پوره بیان کوو. همدغه شان دا شرط هم دی چې د 3 ورځو نه زیاته موده دا خیار د چا دپاره شرط شي، دا هم شرط فاسد دی. او پنځم دا څلور شو مجموعه، یعنی څلورم شرط دا شو چې صلب عقد کې به شرط فاسد نه لیکېدلی. پنځم شرط بیع به بې فایده نه وي، یعنی د بیع به څه نه څه فایده وي. نو که چېرې بیع داسې وه چې څه فایدې نه وه، دا بیع به صحیح نه وي. لکه 1 روپۍ په عوض د 1 روپۍ کې، دې کې خو هېڅ فایده نشته دی، نو دا قسمه بیع چې دا فاسد دی، صحیح نه وي. او شپږم نمبر شرط
چې عاقدین به په بیه باندې راضي وي، یعنی اکراه به نه په بایع باندې وي او نه به په مشتری باندې. دا کوم شرایط دا شرایط صحت. او دویم قسم هغه شرایط دي د صحت والا چې د خاصو بیوعاتو سره دغه تعلق دی. دا اوسم چې کوم شرایط د صحت ویل شپږ، دا د ټولو بیو سره تعلق وو. اوس خاصو بیو سره د صحت والا کوم شرایط تعلق دی. باقي کې اول کچری بیا مؤجلی، یعنی سمن په نیټه باندې، نو نیټه به متعین وي، دا شرط دی. دا صرف مؤجلی بیا کې دی. او دویم کله چې اموال ربویو کې څوک تبادله کوي نو مساوات چې دا پکې ضروری دی. هم جنس بیا کېږي، هم جنس سره، یعنی دو اشیاء منځ کې د دو اشیاء ترمنځ تبادله کېږي، دغه جنس هم یو دی او قدریم دی، مثلا غنم او غنم. دې صورت کې مساوات هم ضروری دی او یدن بیدین هم ضروری ده. دا ان شاء الله راځي را لری باقي دغه شان به صرف کې راځي. او کچري جنس بدل وی لکه غنم په اوربشو نو به کمې زیاته جایز دی، خو به ولا شرط دا دی چې نیټه به پکې نه وي، مجلس عقد کې به دوړو باندې قبضه کیږي. دریم شرط د به صرف د پاره چې مجلس عقد کې به په وزن باندې قبضه کیږي، دا صرف به صرف د پاره دی. څلورم بیا به د شبه ربا نه خالی وي. پنځم نمبر کله چې بیا کې ایجاب او قبول کیږي نو په دې کې به دا کم بدل دی، یعنی مبیع ده یا سمن ده، دغه بنو مخصل کیږي، تعین به کیږي. او شپږم شرط کچري کم شی مشترات دی، د سی وای کم مبیع ده نو هغه به د بای په قبضه کې به خرڅي. کله بای په قبضه کې نه راغلی او مخکې خرڅي، دا صحیح نه ده. بلکې لګي تفصیلا نو وای د مبیع دوه قسمه نه، یو منقولات نه او یو غیر منقولات. غیر منقولات لکه پټې شو، پلاټ شو، دغه شان مکان شو، دکان شو. نو کوم چې منقولات نه د غیر بار شردار شول په قبضه کې به مخکې خرڅه. البته غیر منقولاتو کې به دا شرط نشته. او د شیخین رای د مفتابه د شیخین رای د ان شاء الله دا مراله رسو راځي. وم شرط د بای سلام کوم خپل شرایط دی هغه به یې ټول موجود وي، دا به ان شاء الله بای سلام کې راځي. اتم شرط کله چې بای مرابحه وي، تولیه وي، وضعیه وي، یا بای د اشتراک وي، نو هغه کې به مشتری ته د مخ کې بای والا قیمت معلومي چې بای په څو باندې اخیسته ده. دا به ان شاء الله ترازی رااله. درې قسم شرایط شو. څلورم قسم شرایط هغه د لزوم والا شرایط دي. لزوم والا شرایط مطلب دا دی، د دې مطلب شرایط لزوم مطلب دا دی چې بای به منعقد هم وي، نافذ هم وي، صحیح هم وي، خو برقرار پاتې کېدو د بارا بیا به برقرار ال پاتې کیږي چې دا اللزوم والا شرط هم کې موجود وي. نو د لزوم والا شرط دار چې بیا به د خياراتو نه خالی وي. مثلا خيار عیب به کې نه وي، خيار رؤیت بنوي، خيار شرط بنوي، خيار قبول بنوي. ځکه په دې خياراتو کې یک کچري او خيار موجود وي نو په دغه صورت کې به بیا لازم نه وي. برحال تر اوسه بیان د شرایط وشو او مجموعي تور منګه څلور مباحث ذکر کړل. یو مشروعیت د بیع، یو تعریف د بیع، او به دریم نمبر هغه رکن د بیع، او څلورم نمبر د شرایط بیان وشو چې څلور قسم شرایط، شرایط الانعقاد او شرایط النفاذ او شرایط صحت، شرایط لزوم. اوس پنځم بحث کې د بیع اقسام او احکام ذکر کوم. نو د بیع په مختلف اعتباراتو سره مختلف تقسیمات دي او دغه احکام دي. به باقي کې یو په اعتبار د حکم سره د بیع تقسیم دي، یو په اعتبار د سمن سره، او یو په اعتبار د مبيع سره. اول نمبر حکم په اعتبار سره د بیع 5 قسم دي. یو ته بیع باطل ویل کیږي، یو ته بیع فاسد وي، یو ته بیع
صحیح ویل کیږي یو ته بیا نافذه غیر لازم او بل ته پنځم نمبر بیا موقوفه. د دې تقسیماتو مخ کې کچري منګ لګ د اصولي بحث کو ناوه منګ ته فایده راکې. مسله دا د منګه اصول فقه کې ویلي دي، مثلا حسامی نور الانوار قیاس دغه شان نور الانوار کې ویلي دي او اصول شاشي کې ویلي دي چې کله چې د یو شي نه نهي وشي نو هغه تقاضا د قبح کوي. منهي عنه چې دی دا تقاضا د قبح کوي. لکه الله جل شانو منګ منې کړي د شراب د سکلو نه، نو شرابو کې قبح ده، شراب تقاضا کوي دي کې به قبح وي. دغه شان د خنزیر د خوړلو نه منې کړي دي کې به قبح وي. داسې پسې ورځه وجه دا زموږ فقهاو ذکر کړي الله جل شانو حکیم ذات دی او حکیم ذات چې د کم شي نه منو کی نو تقاضا کوي چې دې شي کې به قبح وي. به قبح به اعتبار سره منهیانو په دوه قسمه دي، یو تقبیح لعینه وي او یو تقبیح لغیره وي. قبیح لعینه هغه منهیان هو ته ویل کیږي چې دا غي په ذات کې قبح وي، او قبیح لغیره هغه منهیان هو ته ویل کیږي چې دا غي په ذات کې قبح نه غیر نه ورته قبح راغلي. قبیح لعینه چې ذات کې قبح دا غي مثال لکه عبس کار کول شو، کفر شو وغیرہ. به دا قبیح لعینه په دوه قسمه ده، یو ته ویل کیږي قبیح لعینه وضعی او یو ته ویل کیږي قبیح لعینه شرعی. قبیح لعینه وضعی دا منهیان هو ته ویل کیږي چې دا غي د قبح ادراک عقل کولای شي، عقل معلومولای شي چې دا شی قبیح دی، مثلا زنا شولا یا پر دې مال وړل شو. او قبیح لعینه شرعی دا منهیان هو ته ویل کیږي چې دا غي په ذات کې قبح خود دغه قبح ادراک عقل نشي کولای. دا په شریعت موقوف، شریعت به ته وی چې د کې قبح ده شریعت به منع کړي او د کې قبح نشته نه منع به نه کړي. به د دواړو د قبیح لعینه د بار مثال منګو ویلو لکه کفر شولو، قبیح لعینه د بار مثال لکه عبس کار شولو. عقل هم دا وی چې د کې قبح ده، کفر کولو کې قبح ده، د منعم ذات پکې ناشکری ده. او قبیح لعینه شرعا د بار مثال لکه بیاوده سمون شلو، بید مزامین و ملاقیح و بید حر دا ټول پکې رال. او د دې دواړو په شریک حکم داده چې دې باندې با د ابطال حکم لګی دا به باطل وي. د دې د حکم د بار فقها مختلف تعبیرات کوي. دا ډېر اهمه ده چې موږ تعبیرات وپېژنو چې دا بلانکې تعبیر او بلانکې تعبیر معنی ایوا د مفهوم یو دی. فقها کله تعبیر کوي وای دا باطل له، او کله تعبیر کوي وای دا ذاتن غیر مشروع دی. د دوړو یو مطلب دی. اوس باطل دی ذاتن غیر مشروع دی، د دې څه مطلب دی؟ نو دریم تعبیر د دې دوړو وضاحت کوي. هغه دا چې کله شرعي احکام نه مرتب کیږي هغه ته باطل ویل کیږي. مثلا ز بزید معنی آزاد سړی خرڅوم، مثلا عمر آزاد دی هغه ز بزید خرڅوم، نو د بای حکم خدای چې مشتری د مبيع مالک شي او بای چې د سامانو مالک شي. نو زه عمر په زید خرڅوم په 1000 روپۍ، نه زید د مبيع یعنی د عمر مالک جوړیږي ځکه بای باطل ده د هور بیا، او نه زه د پیسو مالک جوړېږم. نو شرعي احکام چې دا نه مرتب کیږي دغه شان څوک بیاوده سمونس کوي نو شرعي احکام لکه د فریضه دی دا شي دا په نه مرتب کیږي. نو دا درې قسمه تعبیرات فقها کوي، کله وی دا باطل له، کله وی ذاتن غیر مشروع دی، او کله فرمایي چې شرعي احکام په نه مرتب کیږي. دویم قسم د بیا قبیح لغیر منهیان هو قبیح لغیره دی. مخکې موږ تعریف کړو دا منهیان هو ته ویل کیږي چې د کې قبح د غیر د وجه نه راغلي ذاتن پکې نه وي. بيدام په دوه قسمه دی، یو قبیح لغیره وصفن دی او یو قبیح لغیره مجاورتن دی. قبیح لغیره وصفن معنی دا چې منهیان هو کې د کم غیر د وجه نه قبح راغلي د غیر منهیان هو سره وصف لازم وي ذات نه لري کیږي، یعنی کلک تعلق ور سره کم دی چې منهیان ہوئی دا غیر به مر سره وي. لکه بابا کې چې شرط فاسد ولګي نو شرط خود مشروط نه لري کیږي چې به وي شرط بم وي.
همدغه شان چې کله په بیه کې شراب سمن جوړ کی څوک خنزیر سمن جوړ کی نو دام بیه فاسده ده. دغه شان ربا کمی زیتی چې بکی اموالی ربویه وکي مثلا کیلو غنم په باندې کیلو غنم باندې سړی تبادله کوي. ګڼ مثالونه دي. بهرحال دیتا فاسد هم ویل کیږي. نو قبیح لغیره وصفا حکم داده چې دی باندې احکام مرتب کیږي خو سره د فساده. د دې مختلف تعبیرات فقها کوي. کله وی ذاتن مشروع دی وصفا غیر مشروع، او کله وی فقها وی دا فاسد دی، او دریم تعبیر کوي فقها وی قبیح لغیره چې دی هغه تقاضا کوي د بقای مشروعیت. نو دا ټول قسمه تعبیراتو مطلب یو دی. مثلا په بیه فاسده کې چې کله مشتری په مبيع قبضه وکړي نو مشتری مالک جوړیږي، دغه شان بیه د سمنو مالک جوړیږي، اگر چې د وسب د فساد په وجه او د شریعت د طرف حکم دی چې تاسو واپسی وکړئ، دوړو باندې واپسی واجب وي. په دې وخت کې د فساد حکم لګي چې کله قبیل غیره وصفن وي. او دویم قسم په قبیل غیره کې هغه مجاورتن دی. قبیل غیره مجاورتن یعنی منهیان هو کې کما قبحی دا ذاتی نه غیر د وجه نه راغلی، خو دغه غیر دا وصف لازم نه بلکې وصف مجاور وي. کله منهیان هو سره وي کله ور سره نه وي. د دې لپاره مثال لکه ارض مغصوبه کې منځ کول، ذاتن منځ کې فرق نشته. دا زمکه د نور زمکو په شان ده، نور زمکو منځ کېږي بدیم کېږي، خو زمکه د غیر ده دې د وجه نه کې قبح راغلی ده. او دا ور سره مون سره لازم هم نه ده. کسړې بخپل ازمکه باندې مونږ کوي نو وسمه کې هغه قبح نشته، او که مونږ په پردیس ازمکه نه کې اسی قبضه کړي قبح شته مون نشته، یو بل نه جدا کیږي. دغه شان کله چې د جمعې اول اذان وشي څوک بیع کوي ندلته قبح لغیره مجاورتن ده بذاته بیع ټیک ده. قبح بکې د دې د وجه نه راغلی چې کما سعی جمعې ته بکار د باغې کې خلل راځي. نو کله دا ختمیږم چې سړی جمعې مون لرواني او بیع کوي، او کله مون نه کوي بیع نه کوي بل سکار کوي او سعی کې خلل پیدا کی، نو د یو بل نه جدا کیږي. بهرحال قبیل غیره مجاورتن حکم داده چې دلته مشروع وي ذاتن خو وصفن مکروه وي. د مخکې درجه کم شوله الته چا کې د چا د وجنه قبح واغه وصف لازمو اثر زیت او فساد حکم یې لګولو، او دلته وصف مجاور دی لازم نه دی، نو دلته د کراهت والا حکم لګی. وسره شي د حکم به اعتبار سره د بې پنځه اقسام دی کې اول بیه باطل ده. نو بیه باطل هغه ته ویل کېږي چې ذات د بیه کې قبح یعنی قبیح لعینه وي، هغه دا چې ارکانو کې نقصان وي، او یا مبیع کې فرق وي، یا اهلیت نه عقیدانو کې وخت منګه شرایط انعقاد کی ویل کنه. نو بدغه وخت کې حکم د باطل لګي، باطل حکم لګي، او کوي ذاتن غیر مشروع دی، او کوي شرعي احکام به مرتب کیږي. بهرحال بیه باطل هغه بیه ته ویل کیږي چې هغه ذاتن غیر مشروع وي، او یو وایغه کې کما قبح لعینه وي. دویم نمبر بیه فاسده ده. بیه فاسده هغه بیه ته ویل کیږي چې ذاتن مشروع وي وصفن غیر مشروع وي، یعنی دی کې قبح لغیره وصفن وي، ذاتن مشروع او وصف لازم د وجنه ده غیر مشروع وي. مثالونه مخکې تیر شو. او دوشل دریم نمبر بیه صحیح ده. بیه صحیح بیه ته ویل کیږي چې هغه کې د بیه د پاره څومره شرایط پکار یا ټول پکې موجود وي، ذاتن مشروع وي او وصفن هم مشروع وي. څلورم نمبر بیع نافذ وی، البته لازم نه وي. بیع نافذه غیر لازمه دا غبی ته ویل کیږي چې ذاتن مشروع وي وصفن مشروع وي، خو دې کې خيار موجود وي، لکه مثلا بیع ته خيار شرط دی یا مشتری ته خيار شرط دی وغیرہ. دی وخت کې بیع نافذه را البته لازمه نه ده. او بیع موقوفه پنځم نمبر دا غبی ته ویل کیږي چې دې کې د نفاذ ولا شرایط نه موجود. موږ د نفاذ ولا شرایط ذکر کړی، استادین کې به تقریبا دو شرایط هم ذکر کړی وو. هغه یو دا چې بای با خپل مالک وي، یا با ولی وي، یا با قاضي وي، یا با د مالک د طرف وکیل وي،
او مبيع سره به د چا حق نه متعلق دویم شرط داو نو د نفاذ شرایط چې کله به کې موجود نشي نو په دغه صورت کې بیا موقوف وي د چا مثلا یو سړی را پاسي او د بل شی هم دغه لپاره خرڅ کی نو بس دې صورت کې بیا دغه په اجازه د مالک په اجازه موقوف وي بیا فضولی ورته وي شپږم نمبر بیا مکروه ده دا له چې ذاتن بیا مشروع وي او د وصف مجاور د وجنه هغه غیر مشروع وي نه قبیح لغیره مجاورتن نه لکه اذان جمعه چې وشي اول د دینه پس که څوک به کوي د کې به کراهت وي برحال دا د حکم به اعتبار سره د به شپږ اقسام موږ بیان کړم د سمنو به اعتبار سره د به اقسام علما د سمنو په اعتبار سره د به درې اقسام ذکر کړي یو ته مساومه وي یو ته بيع المزايده وي بيع من يزيد او دریم بيع الامانت بيع مساومه غي د بيع هغه بيع ته ویل کیږي چې بای د سره تذکره ونی کی چې ما بیا په څو اخیسته خو بس مشتری ته وای مثلا په ذریعہ خرڅو ما په 2000 خرڅو ما دا پکېونه وای چې ما په څو باندې اخیسته او دویم نمبر بيع من يزيد دا منغو ته نیلام وایو بيع المزايده مرتویل کی دا به ان شاء الله را شراله هغه دا چې بای مبیا د اخیستونکو خریدارو مخې ته کی دي بس څوک چې زیات ریټ پکې چي نو باغ معنی خرسي ان شاء الله د دې پوره بیان روان دي او الته به تفصیلا خبره وکړو دریم نمبر سمن په اعتبار سره بيع الامانت دا بيع الامانت د پر به فقها تقریبا درې صورتونه ذکر کړي یو مرابحه ده یو تولیه ده یو وزعیه ده وزیعه مرابحه چاته وي هغه دا چې بای مشتری ته چې بای په څو اخیسته دا غیر ریټ بیان کی چې ما مثلا په 100 روپے اخیسته ده البته په کم ریټ چې ما اخیسته تا نه زګټه کوم 100 روپے ګټه برا کې 200 مثلا ما په 1000 اخیسته بتای په 1200 خرڅو مده ته به مرابحه وي چې په کم قیمت باندې بای اخیسته دا غي قیمت نه بزیت معنی مقابل مخامخ مخاطب معنی خرڅي دې ته به مرابحه ویل کیږي دویم نمبر به تولیه دا هغه به ته ویل کیږي چې بای مشتری ته د خپل بای قیمت او ریټ بیان کی چې ما په دې اخیسته ده او ګټه مټه د مشتری نه کوي بس چې په څو مې اخیسته مشتری ته وي هم باغی پتا در خرڅو ما بهرحال بای چې په کم قیمت باندې مبیا اخیسته هم په ماغه قیمت باندې مشتری باندې خرڅولو ته بای تولیه ویل کیږي او بای وزیعه د مرابحه زد ده بای چې په کم قیمت باندې مبیا اخیسته مثلا بازار اخیسته ده مشتری باندې دغه نه په کم باندې خرڅي مثلا 800 په خرڅي نه او سعودي ته بیا وزیا ویلې کیږي د درې وړو تبیع الامانات ویلې کیږي ځکه د دې دارو مدار په امانت باندې دي دروغ پکې من دي ځکه دې کې د دروغ احتمال زیات دی او سړي په یو ریټ اخیستي او بل تبل ریټ بیانې او څلورم قسم بدی کې بيع الاشتراک ده په دې بيع الامانت کې بيع الاشراک وما اشراک او دا د درې وړو سره لګي مثلا مبيع اخیسته دا ونیما په مشتری باندې خرڅي په کم ریټ اخیسته دغه نه ک بزید مثلا یو شی اخیسته ب 100 روپۍ نو د نیم ریټ 500 شو نو که په مشتری باندې نیم 500 خرڅي نو بيع الاشراک مرابحه سره ولګیدلو او که په 500 په د غنیم خرڅي نو بس به تولیه په شان شو او د غنیم ایسه کچري په 400 په خرڅي د خپل ریټ نه په کم مانی نو بس به دا وزیعه شولا به د سمن د کیفیت په اعتبار سره د بيع اقسام تقریبا درې اقسام فقهاو ذکر کړي یو ته منجز السمن وي دغه بيع ته ویل کیږي چې هغه کې سمن حالي وي او دویم نمبر بيع مؤجل السمن دغه بيع ته ویل کیږي چې هغه کې د سمنو د بار نیټه مقرر شي موږ وته نیټه دار بيع وایو او دریم نمبر مؤجل العوضین چې هغه کې نه په مبيع قبضه کیږي او نه په سمن قبضه کیږي هغه ته بيع الدين بالدين بيع الکالی بالکالی و یو دغه به ناجایز هم ده به د مبيع په اعتبار سره فقهاو د بيع لپاره څلور اقسام ذکر کړ یو ته مقایضه وي یو ته بيع صرف یو ته بيع سلم او څلورم نمبر بيع مطلقه مقایضه
د سامان به چې په سامان باندې کیږي د ته به مقایده ویل کیږي. سامان فقها غشاو ته ویل کیږي کوم چې په تعین باندې متعین کیږي. او به صرف چې د دین به په دین باندې وي، یعنی کوم شي چې په تعین نه متعین کیږي دغه خپل منځ کې تبادله کول، لکه د دراهم او به په دراهم باندې، او دغه شان د چاندې یو بیا د دینار بیا په دینار باندې، د دراهم بیا په دینار باندې. حضرت لیکلی دي مدد العالیه حضرت شیخ الاسلام یادوما چې بس بیا صرف هم په دغه درې صورتونه دي د غیر لپاره د سونه د درهم بیا په درهم باندې، د دینار بیا په دینار باندې، او د درهم بیا په دینار باندې. دا کومه مروجه کرنسی لدی کې بیا صرف نه. دریم نمبر بیا سلام د بیا دین بالعین چاغي کې مبيجي مسلم فيه ورته ویل کیږي، هغه مؤجل وي او کمی پیسې دي سمن دي هغه پکې حالي وي. او د تبيع العين بيع الدين بالعين ویل کیږي. څلورم نمبر دا نوم په مولوي ویلو د بيع سلام بل نوم دار بيع العاجل بالعاجل. عاجل مبياوي او عاجل او عاجل يعني حالي بك سمنوي. نو بيع الدين بالعين يا بيع العاجل عاجل بالعاجل. او څلورم نمبر بيع مطلق د دامه بيع ده چې سامان سره په پیسو باندې اخلي. برحال دا اقسام د بيع من بیان کړل په مختلفو حیثیتونو باندې، او دا پنځم بحث شنو مجموعي تور باندې دا کوم مقدمه بیانوله په دې کې پنځم